دغه درود شریف که چا واورید او وی ویل په هغه بنده باندې د دوزخ اور حرام ده، یعنی اور پې تاثیر نه کوي. زما وروره او زما خورې اول دغه ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې شیر کړئ، صدقې جاریه ده. کیدای شي ستا له وجې به هغه بنده هم دغه درود شریف واوري او په هغه باندې به هم الله متعال د دوزخ اور حرام کړي. صدقې جاریه ده. قسم په خدای ته ډیر بهترین انسان یې چې دغه ویډیو ستا مخې ته راغله او تر اخره پورې وګوري او دغه درود شریف واوري او تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. یوه ورځ یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویې فرمیل چې یا رسول الله دغه ماهی ما کلک کړی ده، 3 ورځې کېږي په ده باندې اور تاثیر نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مبارک انسانو، هغه سره حیواناتو خبرې کولې. هغه ماهی ته یې وفرمیل چې د الله په حکم خبرې وکړه. هغه ماهی په خبرو راغی او ورته ویې فرمیل چې دغسې زه په سیند کې وم، یوه ورځ یو سړی راغی دغه درود شریف وویلې او ما هغه درود شریف واورېده نو په ما باندې اور تاثیر نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ووایه هغه درود شریف کوم درود شریف ده. ماهی شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم. هغه درود شریف دا ده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وصل تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبأكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا ضاعم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما وروره او زما خورې دا هغه مبارک درود شریف ده چې کوم بنده ووري په هغه بنده باندې د دوزخ اور حرامېږي. نو دغه ویډیو تر بل مسلمان پورې